علیکم. زما نوم اسف خان دی، د پلار می مسافر دی، رور می روخان دی. مونږ د کمردین غړي کوټ روډ جاوید آباد کې اوسېږو. مطلب اسف شاه خان چې دی سیچو دی د رحمان بابا، هغه زما رور په سرنګو کو چې روزه پملا مور مې ورته چرته زی ورته ویل یاره زه دی سیچو له ورزه مرینګو کو پروډ مروډ به پکاري پروډ ولا ورکو. مطلب هغه چې تلاړو پم کې محمد علي خان ډي سپي مور سره محمد علي خان هغه ځان سره کو مطلب گاڑی کې کینول چې گاڑی کې کینول ورته ستا دفتر چرته دی هغه ورته زما کور سرلن مطلب دل ترالو زما ضرور او خیره زمونږ مطلب دوه خويندې د هغې مونږ کره یو مې ور ورله ناسته ده بل یې بل رورله ناسته ده. هغې د دفتر نه بوتلو چې هغې بوتلو هغې هم ګاډي کې کېنولو بیا یو پی ایس او بیټري او سکرین هم مات کو مطلب دی ځان سره یې وړه او چې تاڼې له مونږ د شپې ورلو ماښام ټیم شو تاڼې له ورلو چې تاڼې له ورلو بیا راته ویل یاره د سره مونږ 1 کیلو 100 ګرامه ایس نیولي دي. بیا هله منډې پکې والې مونږ پې کور ته رالو وایي دې کې سم نه کېږي ډېر دغه مو کو مونږ ویل چا پسې به لاړ شو. هغه چې مونږ کور ته رالو غالبا د شپې 12 بجې وي دی د تاڼې نه رایستې او د تاڼې نه د ارباب لنډۍ شین پول دی دغه ځای دی بوتلې وه دلته پولیس والاو چې کومه تمانچه ده هم دله ورکړې وه او ایسو پیکټ یې موله ورکړی و د خپل د جیب موبایل چې کم دی ده یې موله ورکړی و دې پسې دا موبایل هم اچولی تمانچه یې ورپسې او 1 کیلو 100 ګرام ایس یې ورپسې اچولي دي. یاره مونږ د پروټو کار کوو په کوټ روډ باندې کمردین غړی چوک کې مونږ د پروټو کار کوو. مطلب دا محمد علي خان دی کسدلی قسم ورکړو شعره چې د سره د سوکه نه و. مطلب مونږ چا نه چې تپوس کې زمونږ د انکوایري وشي تفتیش دي وشي چېرې دا خلکه د څه کار کوي مونږ د 40 کار نه دلته پراته یو مونږ شوي هم دلته یو لوی شوي هم دلته یو مونږ د سره بل ځای له تللي نه یو چې راغلي یو بس همدې یو ځای کې پاتې شوي یو ټوله دنیا هم پېژني چې چا نه تپوس کوي هغه نه دي وشي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ له د انصاف میلو شي. یاره زما د حکومت نه دا مطالبه ده د آی جي صاحب نه او د سی سی پي صاحب نه چې مطلب د محمد علي خان دی تپوس وکړی شي زمونږ د انکوایري وشي چېرې دا خلکه څه کوي څه نه کوي. د حکومت نه زما دا مطالبه ده چې د محمد علي خان نه تپوس وکړي مطلب چې دا څه حساب و څه چلو دا یې تا ولې اوچت کو د چا په وینا دې اوچت کو که نه په خپله دې اوچت کو.